دا د پاکستان اخرنی تحصیل دی. دا د پاکستان اخرنی تحصیل دی، خو دا بیا کم ځای دی کوم ځای راځي ویډیو تر پای را سره وګورئ مخې ته را. السلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت په کالو کې راته ټول پټیس راځي نوي ویلا کې ته درته هرکلی وای. راځي چې زو شهید ته چې زموږ سفر شروع شو معیارو سجاد چا وخت چې څنګه ورسېږو نو د دغې نه په ایسته زمونږ د روډ حالات تاسو ته بښکاري چې دا رنګ و. بیا هم د میلې ورځ وه، ګڼه ګوڼه وه، خو موږ خپل سفر جاري ساتو او پورته روان وو. په دې کې زموږ مخې ته د روډ حالات چې کوم و هغه انتهایی ډېر زیات خراب و، خو بیا هم موږ د خراب روډ نه ووتو او پخه پټه هم راونیوله او سفر هم جاري ساتو. دا شان موږ پکې ثمرباغ بازار، کامبټ بازار او پورته سفر جاري روانو. تاسو سره معلومه وي چې زموږ د دیر خو داسې بولنه چې یو ګاډی تېرېږي نو بل به ورته انتظار کوي. تقریبا د سن 65 قصه اوس هم روانه ده. موږ مخې ته تلو چې کامبټ ته ورسو. په کامبټ کې زما حالات داسې وو چې زه بالکل وږی شوم. په دې کې مې ترورځي ته چې غږ وکړو، ترورځي د مخې سره چاول راورسل، چاول پلیټ چې څنګه ما لاس ته رارسېدو، د رسېدو نه مخکې به حالات داسې وو. په دې کې زموږ د ترورځي یو ملګری و، نو هغه ما ته اشاره وکړه، یاره وایي دا لږ خو زه پېژنم. زموږ ترورځی ورته څه وایي دا خو فیسبوک دی. یا لکه زه فیسبوک یم که زه حمزه یم، اوس فیصله تاسو وکړئ مخې ته. ښه دا کیسې به کېږي، خو راځئ مخې ته چې پورته سفر جاري ساتو. موږ چې پورته څنګه ورسېدو هوا به یخېدله او داسې هوا به یخېدله چې انتهایی ډېره زیاته نه مزه به یې کوله. او تاسو ته معلومه وي ګوردیش، دا ګوردیش موړ دی. ګوردیش خو د شهید زړه دی بیا. خو بیا هم موږ پورته سفر جاري و، ځکه چې موږ ته لاره را پاتې وه او موږ ته سفر را په غاړه او موږ تلو پورته. نو مخ په پورته تلو په دې کې چې موږ کله شهید ته ورسېدو، شهید کې زموږ انټري وشوله. ستاسو چې کله یو علاقې ته ځئ نو انټري کوو. انټري کې تاسو ته به دا فایده وي چې کله تاسو یو ځای ته ورسېږئ انټري وشي نو څه نه څه چې نو ستاسو معلومول ستاسو هر څه چې هغه ډېر زیات اسان شي او تاسو سیف شئ. نو تاسو چې چېرته هم ځئ نو خپل انټري ضرور کوئ. راځئ مخې ته نور خپل ټاپک دپاره. مخامخ مې څه کاته چې د شیر جندول تصویر مې ولیدو. مخې ته چې نور روانو په دې ټایم کې سوزکۍ پسې شاته وړو را منډې کړې. ما پسې غږ وکړو، ما یا لکه غلي شئ چې موږ څه مې کاته جو جنکوم پسې را منډې کړلې. موږ ویل موږ له کار ګورئ، خو ستاسو ته هم غږ وکړو، ماشومان یې راوخېژل، موږ پسې له شا نه بل ګاډي کې روان وو. راځئ مخې ته سفر جاري ساتو. کوم ځای ته چې موږ تلو خپل منزل ته راورسېدو. کسان خو راورسېده، نور هم راورسېده، موږ هم راورسېدو. ترورځی چې کوم و ترورځی ډېر زیات ستړی شوی، خو بیا هم موږ د اوبو بندوبست کوو. اوبه داسې یخې وې چې یاره غږ یې مه کوئ، انتهایی ډېرې خوندورې او یخې اوبه وې. په دې کې خو ما ور بسم الله کړه او ښه یو برابر غړپ مې ترې چوت کړو، ومې څښلې ځکه چې د شهید بختورې اوبه وې. ترورځی مې ستړی مو، خو بیا هم خدمت ته تکړه وم. په دې کې ومې مراله وي کاکا اوبه څښه مال وڅښه، خو داسې یخې اوبه وې چې انتهایی ډېرې یخې اوبه وې. بس ومې ماله یې خوند ورکړو، بس اوبې په ځان را خرل او یو څه بل څه شروع کړل. بس د ماشومانو خو دا خوند کوي. بیا پکې راله وایي کاکا پمپ مال شه، بس یې نري تکړه شه. پمپ یې وخوړ، بس خپل دغه پوره کړو، خو بیا هم ماشومه وه، موږ کار ته یې واغوستو. په دې ځای کې ترورځي غږ وکړو، لکه وږي شوي ډوډۍ څنګه چللی مال راځه لکه قصه صحیح ده، برابر ده، ډوډۍ تیاره ده چې دا ورته د منډې د مخې وخورو بیا به څه کوو. په دې کې زموږ سره خپل یار دوست جان باچا راسه، جان باچا مو دې شی او ډوډۍ نه غړپ غړوپ چوت کړو ښه په سور کې. په دې پسې بعد به د خیره پروټون هم پسې ټاک ټوک چوت کړو. بیا یې دایرې ته رالو په کاټونو پسې چې کاټونه خونڅه کړه چې بس موږ پکې دلته د شیر جندول تصویر ولیدو. راځئ مخې ته. یا لکه دا راته ووایي چې دا تاسو پېژنئ او که نه پېژنئ چې دا څوړي د څه دي. موږ ورته په خپله ژبه کې بوډۍ وایو او تاسو ورته څه وایي، دا راته تاسو کمنټس کې ضرور شریک. بس په دې کې مې چې څه کاته چې چایو مې چا راله، بس د چایو مې چینم چټاک چوت کړو، بس دغه شانتې مخې ته نور دغه. خو بس بیا په دې کې ټایم کې زموږ ټایم پوره و. موږ د خپل والد صاحب نه اجازت اخیستو، خو موږ ډېر زیات د خپل والد صاحب نه یېرېږو. دا ویډیو مې چې غلې او پټه کوله، خو په دې ټایم کې مې ورسره خبرې کولې، خو دا ویډیو میسیج نه شو چتولی. دا را تاسو ولیکئ چې تاسو د خپل والد صاحب سره ویډیو او تصویران ښکاره شئ کولی که نه شئ کولی. موږ خو ته انتهایی ډېر زیات یېرېږو. او دغه زموږ خوږ ورور سالار خان و، سالار خان نه هم اجازت غوندې راواغېستو. بیا داسې وه چې داسې خو ویډیوګانې شوې کولې. مخې ته واپسۍ کې سفر جاري ساتو، دې چینې ته وردېدو او دلته دا چینه انتهایی ډېره زیاته یخه وه. دلته ډېره زیاته خوندوره او مزېدار او یو بل قدرتي فریزر هم موجود دی. په دې ځای کې چې زه راپاڅېدم جان باچا کېناستو، ما ته وویل چې دې ځای ته ته ور رسېدلی څنګه وي؟ ما ویل یا لکه سړیه ما دا خپه ور اړولې ور واړوه پسې. خو په دې کې هم بیا راځئ اوس دا څه وګورئ، دا قدرتي فلیزر انتهایی ډېر مزېدار، مصنوعي قدرتي ډېر مزېدار. دا تاسو لیدی شئ چې هر قسمه بوتلې پکې سرې کونډۍ اړئ. د دې نه بعد به خیر څه موږ راو
دا د پاکستان اخرنی تحصیل دی سمرباغ بین دینه بعد د دې غره نه اخوا ډایرک شي شروع کیږي شي نه بعد بیا ډایرک افغانستان دی نور ټول ویډیو بیا راسو ګورئ مخه ته چراتلونو په دې ځای کې فیلډر او ورډز والا وران شو خو په دې ځای کې ګناه چې کوم وانه ورډز والا ته فیلډر تقریبا ختم شوی او پولی ختم کړي او اته پورته ورډز راغلی ورډز والا خبره نه منله په دې ځای کې زموږ ترورزینه سیر سه ورمنډ کړو چې لکه لانجه پکې جوړ نشي خو بس په دې ځای کې چې کله نصیر ورله گاڑی آزاد ک فیلډر والے په شهر आले چې موږ وکاته ورډز والا خو ناجیزه کوله خو هغه مشرو او بس خیر مشران خلک زوروري په دې ټیم کې دا ټول رش کوم د یو مشر د وجې نه جوړ شو بیا هم ترورزی سره د خدای خو کې رش آزاد کو گاڑی را آزاد لو او دا فیلډر د هغه ځګینه دی ځګینه پرې وس بوتل خو بیا هم د فیلډر ډرایور چې دی زه خو نه پیژنم چې هر څوک دی او اپریشیټ کوي او الله دې راته ژوندې ساته کنو څوک پیژني راسه منشن کوي دا زمونږ د شاهي سفر دا راسه منشن کې چې موږ اغلا ویګلا د کمیلا خې جوړ کو تاسو را څخه خپل علاقه منشن